لوی شی زما محترمو دعا غوښتل دي دعا غوښتل دي. نو د دعا دا مسئلې په کې میس کې ډېره پر راړه چې د دې د رمضان سره ډېر تعلق دی، د رمضان المبارک سره ډېر تعلق دی. هغه څنګه؟ هغه داسې لکه یو حدیث مبارک کې راځي د روژه ماتې وخت کې الله د هر مؤمن دعا قبلوي. تاسو حدیث کې راشي، حدیث مبارک کې براشي 3 کسان داسې دي چې د هغوی دعا الله چرې نه یاد کوي. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل ودعوة المظلوم. نبی علیہ السلام فرمایي 3 کسان داسې دي چې د هغوی دعا الله نه رد کوي. یو په هغې کې لومبی وفرمیل روژهدار چې د روژه ماتې په وخت کې دې کومه دعا غواړي. نو ګوره د روژه ماتې وخت کې الله ضرور دعا قبلوي. نو زما محترمو د روژه ماتې وخت کې اوږدې دعاګانې غواړئ. ښه په دسترخوان باندې کښېنئ، الله ته متوجه شئ او لاسونه اوچت کړئ، الله ته تمام د بدن اعضا په عاجزۍ سره متوجه کړئ او د الله نه د خیر سوالونه کول. شیخ الحدیث رحمت الله علیه به فرمایل وی زه خو روزانه چې کوم دی یو دعا غواړم او په دې نیت باندې چې پرونه الله قبول کړي د نن ته نوې غواړم نوې. لکه مثال کې طور پر پرون مې د نوکرۍ سوال کړی دی، نو نن ځان له چې کوم دی نو د صالح اولاد سوال کوم. دا خو زه تاسو د مثال لپاره وایم. الله نه به ډېر سوالونه د آخرت کوو. ګورئ ښه دنیا به هم د الله نه غواړو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره، د الله نه به دنیا آخرت دواړه غواړو. نو د الله نه ډېر سوالونه کول. نو ګورئ زمونږ بعضې خلک مونږ ته وایي یاره جي څه وظیفه راکوي، دې بچي له رشته کو نه کېږي. کله وایي څه وظیفه راکوي اولاد مې نشته، کله وایي څه وظیفه راکوي کور مو نشته. او د ټول نه ښکلې وظیفه به د دې نه سي. ته د روژه ماتې وخت کې خو یو دوخ کې توی که نه، دغه ټایم کې خو د الله ټولې دروازې د رحمت کولو دي او ته لاس اوچت کړې مړه ته به څه غواړې خیر؟ ته صرف کور به غواړې، الله مال فراخه کور. الله وایي زه بنده دا دې وشو مخکې ځه. پوه شوئ؟ نو د ټولو وروڼو خویندو خدمت کې مې دا درخواست دی چې د الله پاک نه به د روژه ماتې وخت کې سوال کوو، ښه دعاګانې به کوو. دویم نمبر د روژه کې چې موږ سره لوی قیمتي وخت د دعاګانو دی نه کم دی د پېشمني وخت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله د پېشمني وخت شي، د پېشمني وخت نه دا مراد نه دی چې صرف رمضان په عام ورځو کې خو زه د پښتو کې تعبیر کوم د تهجد او د پېشمني دا وخت یادوم او بنده راپاسي او الله ته ودرېږي. نو دغه ټایم کې الله پاک د خپل شان مطابق دی اسمان ته راشي او اعلان کوي ینزل ربنا، نازل شي راکوز شي الله. هغې کې بیا حدیث کې متشابهات دي، خبره پکې علما کوي. انو وایي الله آواز وکړي او بنده څوک شته هل من مستغفر، څوک شته بخښنه غوښتونکی چې زه ورته بخښنه وکړم، څوک شته زما نه څه غوښتونکی زه وله ورکړم، څوک شته بیمار چې صحت وله ورکړم، څوک شته بربند چې پټې کړم، څوک شته وږی چې زه ورته ډوډۍ ورکړم. نو دغه وخت کې چې بنده کومه دعا مو کي که نه، نو الله ان الله لا یخلف الميعاد، الله د خپلې وعدې خلاف نه کوي. نو دغه وعده د الله ده چې وغواړئ زه یې در کوم. نو دغه وخت کې چې ته سم غواړې الله به یې درکوي، سم غواړې الله به یې درکوي. بیا ځان له خبره ده چې کله کله دعا قبول شي خو ټایم پکې لګي. مونږ خو دا وایو که نه چې چېرې ما د الله نه څه وغوښتل او چې سهار 10 بجې بیا ما ته جوړي، داسې خو نه کېږي. ګوره ابراهیم د موسی علیه السلام والسلام او هارون علیه السلام د الله نه سوال وکړو، دعا یې وکړه. چې دعا یې وکړه نو الله جل جلاله ته وفرمایل قال قد اجیبت دعوتکما. موسی علیه السلام استاو د هارون علیه السلام دعا الله قبول کړه، د دعا الله قبول کړه. ګوره د قبولیت هغه مهر ورته وښو. علما فرمایي وایي د دې دعا اثر چې موسی علیه السلام څه غوښتي وو نو هغه اثر کله ښکاره شو؟ 40 کاله پکې بیا لګېدلي وو. 40 کاله پوهېږئ که نه؟ لکه موږ تاسو یو اداره کې درخواست وکړو، کاغذونه ورکړو، پوهېږئ نو هغوی موږ ته څه وایي او ستا دا کار وشو خو دا سرکاري کار دی څه څو پراسس پې پوره کېږي نو ټایم به پې لګي. پوهېږئ دغه شان زما محترمو زمونږ ستاسو دعا الله قبول کړي، خو لیکن زمونږ د یو مصلحت د خاطره دا نه کېږي چې نعوذ اداره خو عاجزه وي نو ځکه وایي یاره موږ سره فلحال فنډ نشته یا را سره ویکنسي نشته نو ځکه دا کار نه کوم. الله عاجزه نه دی
خوایي کې د بنده مصلحت د ګوري د بنده د مصلحت د وجې هغې کې لږ ټیم ورکړي ښه. لکه یو ماشوم دی پلار ته وایي ماله موټر سایکل واله او پلار له الله پیسې ورکړي او طاقت یې او اغستی شي، اوس دا نه کین چې دله د ماشوم دا جړه خوند ورکوي او بیا ویل خو الله د پلار څه وایي بچیا الحمدلله ورېږه کله ورته چې سکول کې امتحان کې پاس شي، کله ورته سپاره ختمه کړي، دا ورته ولې وایي؟ دا ورته وایي د دې وجې چې پلار د ښکاري چې د مصلحت دی کې د کدی وخت کې مې دله موټر سایکل واغستو نو جنګولې به نقصان به کړی، اکسیډنټ به شوی، دی به خوږ شوی، بل به خوږ کړی، نو هغه پلار د مصلحت په ترو باندې دله دا خبره مخکې رستو کوي. دک شان بعضې دعاګانې الله زمون قبول کی خو هغه ټایم پکې خیر او مصلحت نی نو رستو ته رسي، نو دعاګانې غوښتل دا ډېر لازمي امر دی ښه.